بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وي نیشنل ګورئ. درنو کتونکو، د امریکې او ایران ترمنځ چې کومه جنګبندي یا ډزبندي شوې ده د هغې مولد سبا نه بله ورځ په 22 اپریل باندې ختمیږي، خو دا خبرونه هم را روان دي چې سبا یعنی د منګل په ورځ په 21 تاریخ اسلام آباد کې د مذاکراتو یو دویمه مرحله چې دا هغه به پیل کیږي، چې د کومې دپاره د امریکې لخوا د هغې د ډلې ځینې کسان ټیکنیکل سټاف هغه د اوله نه اسلام آباد ته رارسېدلی دی او اسلام آباد کې په دغه لړ کې خصوصي انتظامات او اقدامات هم شوي دي. خو دې هر څه کې موږ دغه هم وکتل چې د اوس نه لږه شیبه وړاندې د ایران لخوا دا خبر مخې ته راغلی دی چې هغوی دغه مذاکراتو کې ګډون دپاره اسلام آباد ته نه راځي. د دې وجه څه ده چې د چین نه کوم جهاز را روانو، بحري جهاز را روانو، په هغې باندې امریکې چې دی هغې باندې حمله کړې وه. امریکې چې کومه د ابنای هرمز یا د دغه علاقو کومه ناکهبندي کړې ده په هغه لړ کې په هغې باندې حمله شوې ده او ایران دا ویلي دي چې دا د جنګبندۍ یا د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي شوې ده، نو ځکه موږ د دویمې مرحلې ته نه راځو. د دې نه پس د پاکستان آرمی چیف، فیلډ مارشل، وزیر اعظم، خارجه وزیر، څوک چې ډیپټي وزیر اعظم هم د هغې امریکا کې چې کوم واکداران دي یا چارواکي د هغوی سره او دغه نورو خلیجي ملکونو کې چې پکې مصر، ترکیه، سعودي عرب او دغه شامل دي، هغوی سره خبرې اترې شوي دي او کوشش دا کوي چې د مذاکراتو دغه دویمه مرحله یا دویم دور چې سبا له کیدونکی دی د ټولې نړۍ سترګې ورته دغه دي وشي. د امریکې لخوا چې کومه ډله به راځي یا په لاره ده رارسېدونکې ده، هغې کې کم کسان شامل دي. په دې باندې به هم خبره کوو. جی ډي وینس حوالې سره نایب صدر چې د امریکې کم دی د هغې حوالې سره متضاد خبرونه مخې ته راځي. څوک وایي چې هغه را روان دی، څوک وایي نه دی را روان، څوک وایي ورپسې به راځي. بعضې میډیا چینلز او خاص کر چې بهرني کوم میډیا چینلز دي هغوی دغه وایي چې دغه ټیکنیکل سټاف چې کوم دی دی به راځي، دی به په معاهده باندې او بیا په یو ډیل باندې کار کوي او که چیرې په دی یو انډرسټینډینګ ته ورسېدل نو بیا به د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په خپله تمه ده چې راشي او هغه دغه ډیل ساین هم کړي او د جنګبندۍ اعلان وکړي. بله اړخ ته دغه خبرونه هم را روان دي چې پاکستان، سعودي عرب او مصر دغه کوششونه هم کوي چې دغه ډزبندي دی د 45 ورځو دپاره وځنډولی شي. مونږ ګورو که یو خوا کله د جنګبندۍ اعلان وشو، بیا د ابنای هرمز د پرانیستلو اعلان وشو د ایران لخوا، نو دې سره په انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه چې کوم دی هغه راوغورځېدل، سټاک ایکسچینجز چې کوم دی هغه خوش شو. خو بیا مونږ ګورو چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ چې دی یو نوی بیان راشي، یو تازه بیان راشي، یو تازه دړکه راشي. اوس هغه دا هم ویلي دي چې که ایران دغه معاهدې ته تیار نشه سو چې امریکا غواړي نو موږ به ورسره داسې کار وکړو چې یاد به وساتي. نو ظاهره ده چې دغه بیان کله ایران ته رسي نو بیا د ایران چې کوم واکداران دي هغوی دا وایي چې موږ که مذاکراتو له ځو نو زموږ په شا قام دی، د قام توقعات دي او خاص کر هغه خلک چې په دې تیرو 45 ورځو یا د دې نه کمو زیاتو کې وژلې شوي دي، مړه شوي دي، هغوی هغه قربانیانې به چېرته ځي. په دې هر څه په دې ټول حالاتو په تناظر کې موږ ګورو چې د سبانو مذاکراتو څه د یقیني کېدو څومره امکانات دي. د دې نه پس راتلونکي وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ او بیا خاص کر د سیمې د امان په حواله کومه پالیسي مخې ته راځي، په دې هر څه به تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم چې د خپلو میلمنو پیژنګلو زه تاسو سره وکړم. زموږ لومبی میلمه پروفیسر ډاکټر محمد زبیر صاحب دی، د پولیټیکل ساینس یعنې د سیاسیاتو پروفیسر دی پېښور پوهنتون کې. ډاکټر صاحب تاسو ته پخیر راغلی. مهرباني جی، تھینک یو. زمونږ د نننۍ ناستې دویم میلمه سینیر صحافي او تجزیه کوونکی محترم ظاهر شاه شیرازي صاحب زموږ سره دی. سر تاسو هم پخیر راغلی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. مهرباني. ډاکټر صاحب اول راته دا ووایي څه اپډیټس دي تاسو سره یا ستاسو تجزیه څه ده؟ سبا چې څنګه د مذاکراتو دویمه مرحله به شروع کیږي اسلام آباد کې، تیاریانې شروع دي خو دغه یو کنفیوژن دی چې کیږي به نه به کیږي، ستاسو اطلاعات څه دي؟ جی ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو خپل په انټروډکشن کې هم ډېر تفصیلي انټروډکشن تاسو ورکړو، هغې کې تاسو دا چې کوم صورتحال دی هغه زموږ ناظرین مخې ته کېښوده چې مذاکراتو اعلان چې کوم دی هغه د امریکې طرف نه خو اوبویسلی شوی دی او د هغې ایډوانس پارټي راغلی هم دی، پاکستان کې دي او چې کوم د مذاکراتو نه مخکې انتظامات دي د هغې جایزه اخیستل او ټیکنیکل سټاف د هغې راغلی دی او دې حوالې سره مونږ په میډیا کې خبرونه 2-3 روزونه اورو لګیا وو چې په اسلام آباد کې چې کوم 5 سټار هوټلز دي هغه هم خالی شوي دي
او سکولونه کالجونه یونیورسيټیان بند دي یونیورسيټي کوم دي آنلاین کلاسز دي او همدا سه ترانسپورت هم بند دي چې کوم انټر ډیسټریکټ ترانسپورت دی هغه بند دی. نو دینا خود هم دغه اندازه کیږي چې مذاکرات کیږي او پرونه پورې هم دغه تمه وه. نن چې کوم ایران طرف نه دا بیان راغی چې مونږ فی الحال د مذاکراتو کې انټرسټډ نه یو، نو یقینا یو مایوسی پیدا شو چې یو طرف ته ډیر هوپس راوچت شوي چې دا دویم مرحله چې کوم دا کې تاسو وایي چې د کې کېدی شي پریزیدنت ټرمپ خپل رام شي، نو هغې نه دا هوپس پیدا شوي چې مونږ ډیل طرف ته روان یو او ډیل به کېږي. او بل طرف ته ایران چې کوم دی نو د چې کوم یو اس د بلاکډ شروع کړی دی، ناکهبندي چې کوم کړی دا، نو د هغې په نتیجه کې ایران چې کوم دی نو هغه مذاکراتو نه فی الحال چې کوم دی نو وروسته شو. خو مین وایل چې کوم زموږ چیف اف ډیفنس فورسز دی فیلډ مارشل، هغې پریزیدنت ټرمپ سره خبرې شوي دي، په میډیا کې دا رپورټ شوی دی چې هغې ورته ویلی دي چې ستاسو دا ناکهبندي والا چې کوم پالیسي ده د دې د وجې دا ایران چې کوم دی دا شاته شو مذاکرات نه. نو پریزیدنت ټرمپ چې کوم دی نو دا پرامیس کړی دی آرمی چیف سره فیلډ مارشل سره چې مونږ به دې باندې دا خپل ډیسیژن به ریویو کوو، نظر ثانی به پې وکړو. نو امید دا دی چې څه لچک څه فلیکسیبلیټي به چې کوم دی نو یو اس به خپل سټانس کې به وښیي. پریزیدنت ټرمپ به چېرته یو پازیټیو اناونسمنټ به وکړي هلته چې نن کله سحر کېږي، اوس خو هلته ماښام دی لکه شپه ده، نو چې ورځې به هلته پریزیدنت ټرمپ که چېرته یو پازیټیو اناونسمنټ د هغې طرف نه وشو، نو هوپس اوس هم شته دي. ولې چې تیاریان دې حد پورې چې کله شوي دي، نو اوبویسلی دواړو سایډونو دا کتل دا انټیسپیټ کوله چې موږ دې طرف ته روان یو. نو می بي چې دا یو معمولی شان دی چې پکې ګوري اپس اینډ ډاونز راځي، یو بل نروز هم چک کوي، دا دومره معمولی چې کوم دی خبره نه ده چې دا مذاکرات کېږي لګیا دي. لکه تاسو دې نه اندازو لګوئ چې په دنیا کې ډېر پاورز په دې ټایم کې هم موجود دي. یو طرف ته یورپین یونین دی، پورا یورپ دی، یورپین کنټریز دي، رشیا دی، چاینا دی، میډل ایسټرن پاورز دي، ترکی دی، ایجپت دی. خو دا ذمہواری چا نشو اغستی چې مونږ دا دواړه فریقین په ټیبل باندې راوړو، دا لکه دومره ګران کارو. نو دې نه تاسو اندازو لګوئ چې دا څه معمولی خبرې نه دي، لکه دې کې به اپس اینډ ډاونز راځي. 40 کاله پس چې یو بل ته مخامخ شو، لکه په 50 کاله څه کم 50 کالو دښمني چې کم ده، نو هغه په دې 100 ورځو کې او په 100 خبرو باندې خو ختمېږي نه، لکه دا خو عقل نه مني. انډرسټینډبل ده. نو اوبویسلی دې کې به اپس اینډ ډاونز راځي، خو امید دا لرل پکار دی چې معاملات چې کم دي هغه بهتري طرف ته ځي. شیرازي سے یو خو امریکا کې به سحر شي کنه، الله دې وکړي چې کله امریکا کې د غنور د سحر راخیږي، نو دا د ځان سره د ټولې نړۍ دپاره د امن او سوکالۍ زیری راوړي کنه جي. او بل دې ته هم تمه ده چې ټرمپ صاحب اوس د خوبه پاسي، نو کېدای شي هغه څه پالیسي سټیټمنټ ورکړي ټروت سوشل باندې، خو چونکې هلته کې تاسو ته پته ده نوي نوي بیانات راځي. نو ستاسو څومره تمه ده چې څه داسې بریک تھرو کېدای شي، څنګه ډاکټر صاحب وفرمایل کنه جي چې د ریویو کولو د دغه د بلاکیټ چې کوم دی جي. مننه ډاکټر صاحب. شپږ جهازونه د امریکې کارګو پلینز چې کوم دي هغه وروستوني 48 آورز کې هغه نور خان ایربیس باندې کوز شوي دي. صحیح. اول شپږ راړل، 2 کوشو او بیا 4 واپس راړل، بیا اوس شپږ جهازونه لکه کوشو دی کې موټرکیډز هم دي او اکوپمنټ هم دی، او لکه دې ځل دا ښکاري چې ډېر های پروفایل مونږ دلته ایکسپیکټیشن کېدی شو په اسلام آباد کې چې دا ټاکس وشي. یو خبره بلکې تاسو وروسته وګورئ نو د امریکې وایس پریزیډنټ سره دغه 3 صفحو ډرافټ چې کوم فاینل شوی جی جی، نو ادونه خوشاله و چې هغه په لاس کې نیولی او د پریزیډنټ ټرمپ ته کال وکړو چې یاره بس وی آر اباؤټ ټو ساین د اګریمنټ. نو هغه ته چې څه چل دی، ماته دې خراب دي. ولې؟ نو یاره بس ایران زموږ چې څه مونږ غوښتل، ایران هیډ ډن ا لاټ اف هوم ورک. هغې ته پته ده چې هغې په نیوکلیر انریچمنټ باندې کم ځای پورې تلل دي، هغې د سټیټ اف هورمز باندې کم ځای پورې ډیل کول دي، هغې د خپل بیلسټک میزایل پروګرام په لیول کم ځای پورې یعنی کالکولیشن کړی دی. بیا هغې چې خپل کم فروزن ایسټس دي د هغې ډیمانډ $27 بلین، دا ټولې خبرې خپل ځای باندې. او بیک ګراؤنډ کې که تاسو ګورئ نو ایران از کلوزلی ان ټچ ود سعودي عرب، قطر، چاینا اینڈ رشیا آل. ایون ترکی هم چې د چا خلاف لکه مطلب لږ ډېر ګرجز د دې شته،
او پاکستان باندې خو هغوی لګیا دا ټایم کې ځکه ټرسټ کوي. تاسو وګورئ چې د هغوی لیډرشپ غالبا د دنیا په یو قسم نه کوي، ایون په هغه خلکو نه کوي چې کوم د هغوی ملټري الایز دي، څوک اکوپمنټ ورکوي. بېشک چاینا اینډ رشیا از آل اباؤټ دیز تھنګس. اوس د ټرمپ صاحب دا اوورال تاسو چې وګورئ، زه دا ګڼم څنګه مخکې مو خبره کوله، هغه یو پولیټیکل پوسچرینګ او منیورینګ کول غواړي ټو پریشرایز او کریټ هایپ. ولې چې امریکا بینګ سپر پاور دا نه غواړي چې هغه خپل آډینس ته خپلو خلکو ته دا ووایي چې موږ جنګ وبایللو. حالانکې پریکټیکلی کو ګورئ سایکولوجیکل جنګ دی بایللی دی، ملیټرلی دی ته شکست شوی دی، اکوپمنټ د دی د B-52 F-35 F-15 کم داسې جهاز دی چې نوک نواله تر د بلیک هاک هلیکاپټرز پورې په دې جنگ کې تباه شوي دي. بیا د دې چې کوم ډیفنس میکانیزم په سعودي ایربیس، الحدید ایربیس، ټول مطلب دا ایران ډسمنټل کړل. بېشک په کومه وجه هم چې کړي دي، په کم انټیلیجنس باندې کړي یا په ایر جامینګ سسټم باندې کړي، خو اټ مین چې ایران هیز پروفډ چې دا ټیکنالوژي پاورفل ده کمپیریټیولی د امریکنز ټیکنالوژي. بیا ایتھکس ته راځو. دا څلورم پنځم ځل شو چې امریکا د خبرو یعنی یو فاینل سټیج ته د رسېدو نه پس هغه واپس شي. یعنی ډي جے وینس چې ټایم خبرو کو نو هغه دا حیران و چې هغه ته وینس هغه چې کله دا پریزیډنټ ټرمپ وته چې بس ته واپس راځه، نو هغه غریب سره هغه ډرافټ په لاس کې و، هغه بیا هغه ایرانین ډیلیګیشن ته ویلی نه شو چې اوس لکه مونږ څه کول غواړو. نو هغه هم دا خبره وکړو چې ډرافټ ډېر ښه دی، خو مدې مونږ یو ټیکنیکل ډسکشن کوو، بیا به مونږ به کینو. اینډ آل اف ا سډن هغه بار راووتو اینډ هی وینټ ټو د ایرپورټ. ګورئ جي خبره دا ده دا جنگ بندي څوک غواړي، امریکا که نه ایران؟ ایران خو بار بار وایي چې موږ خو تیار یو ډیفنس ته، موږ خو جنگ نه کوو، خو موږ باندې حمله شوې ده، موږ به ځان ډیفینډ کوو. اوس دا ټایم کې وګورئ امریکا په خپله پاکستان ته مینت کوي دي که د پاکستان څومره یعنی هغه کنسرن خلک دي چې څوک میټر کوي هغوی بار بار پرایویټ ډسکشنز کې افیشلی هم انډایرکټلی ویلی شوي دي چې بھئی دا د امریکې ډیمانډ دی. زه دا ګڼم چې ټاکس کیدای شي کو یو 2-3 ورځې ډیلی شي، مثال یو کم ټینشن کریټ شي نه کیږي به ځکه او مې بي کیدای شي دا سیز فایر ایکسپینډ هم شي، ایکسټینډ شي. تاسو ګورئ 26 تاریخ پورې مونږ یو ډیډلاین ورکړی دی چې 19 نه 26 ډېر کروشل ټایم دی. نو مې بي مطلب دا ده چې دا هایپ کریټ کولو مقصد هم دا دی چې ټرمپ صاحب څه بیا یو میس ایډونچر راوباسي. خو زه دا ګڼم څومره سپویلرز دي څومره سیبوټیرز دي د اسرائیل په شکل کې، که هغه د لبنان باندې په حملو د ایکسپینشنس ډیزاین په وجې دي یا په میډل ایسټ کې کم پرابلم کریټ کول غواړي. خو که د هغه خواهش دی چې ایران به تباه او برباد شي، نو هغې سره د یو خبره ډېره کلیر ده. ایرانینز ډېر کلیر خبره کړې ده چې UAE، کویت او بحرین تاسو د دې ټوټل یعنی وګورئ ټوټل تباهۍ طرف ته به ځئ، کو فرض که په ایران باندې یو بل میس ایډونچر کېږي. او دا کم د جهاز خبره چې ده ګورئ دا آل اف سډن نه ده، دا فار پرپس کېږي لګیا دي. او هغه چې موږ دا بار بار وایو چې یو پوسچرینګ کوي امریکنز چې ټو کنسیډر چې دی هر څه وګټل. حالانکې تاسو وګورئ د دې خبرو اترو د دویم راوند چې کله اناونسمنټ وشو نو 8 ټویټس وکړل پریزیډنټ ټرمپ. او زموږ چې کوم کالیباف صاحب دی د ایران سپیکر د نیشنل اسمبلی، هغه ټوټلی ریجیکټ کړ چې دغه یو خبره مونږ نه منلې ده نه مونږ منو. نو غالبا اوس دا پکار ده چې پاکستان دې لپاره ډېره لویه قرباني ورکړه. او څنګه چې بیکګراوند کې اوس په ډېر کالونه شوي، واشنګټن ته هم شوي، ایران ته هم شوي. زما دا اپټیمیزم دی چې ټاکس به کېږي او زما په خیال کې دې ځل اګریمنټ به هم کېږي او دې ځل ایکسپیکټیشن دا هم دی چې ټرمپ به هم راځي. ولې چې هغه وکتل چې زما وایس پریزیډنټ لګیا دی دومره غټه معاهده کوي د دنیا، نو بیا خو نوبل پیس پرایز لپاره ما نه اناونس کوي. لکه دا وشو چې دا مخکې دا خبره کړې وه 13 هفته کې ډاکټر صاحب تاسو ته به یاد وي چې دومره غټ کار کېږي نو ټرمپ به کله هم دا نه غواړي چې دا کریډټ دی بل څوک واخلي که نه. دا راته وایي څنګه چې شیرازي صاحب ویل چې د پوسچرینګ یا د پولیټیکل پوسچرینګ خبره وشوه یا موږ ورته پبلک پوسچرینګ وایو که نه. یو طرف ته معاهده روانه ده، ډیل حوالې سره خبرې کېږي، جنګ بندي ده، بل اړخ نه د ډونالډ ټرمپ داسې توند او تیز بیانات، دړکې، دمکیانې چې موږ به د سر داسې کار وکړو چې چا به کړی نه. پولیټیکل ساینس کې دې ته څنګه ګورئ چې لکه دا دواړه شیزونه سایملټینیسلی روان دي؟ پولیټیکل ساینس څه وایي؟ ګورئ ډاکټر صاحب په انټرنیشنل پالیټکس کې د مذاکراتو نه زیات د مذاکراتو هغه ماحول چې کوم وي دا ډېر امپارټنټ وي. ټیک لکه دومره غټ کانفلیکټ دی د دواړو منځ کې، دومره غټه تنازع ده او 50 کال زړه تنازع ده.
ټولو نه غټ چې کوم د دې په منځ کې مشکل دی د مذاکراتو یا ټاکس په حواله سره هغه دی د دې کې د ټرست ډیفیسټ د دوه یو بل باندې ټرست نشته او دا غي وجه هم دا ده چې بار بار د معاهدو یا د جنگ بندي یا د دغه چې کوم دی خلاف ورزیانې شوي دي. اوس د مذاکراتو ماحول جوړول چې کوم دی دا ټولو نه زیات امپورټنټ دی په انټرنیشنل پالیټکس کې دی ته وایي کانفیډنس بلډینګ میجرز CBMs. نو اوس که امریکا لګ سنسز نه کار واخلي لګ سنسیبل شي نو هغه په کار دا دی چې یو ټرست ډیولپ کی او دا ټرست ډیفیسټ چې کم دی د ایران او امریکا په منځ کې دا د کم شي او هغه ټول نه ښه طریقه دا ده چې اوس نن د سحر ټرمپ الته د پاسي او یو پازیټیو اناونسمنت دیو کی چې یاره مونږ دا چې کم دی بلاکټ ختمو لګیا یو د جنگ بندي چې کم دی هغه مونږ د باندې پوره عمل درآمد کوو او دا جنگ بندي چې کم دی نه دا مونږ ایکسټند کوم نو دا به یو ډیر ښه جسچر وي نو دې نه به دا امید پیدا شي چې هغه د مذاکراتو ماحول به جوړ شي. کم پورې چې تاسو د سوال تعلق دی چې دا دوه په سایملټینیسلی دا ولې دا شیزونه روان دي نو د US هم او د ایران طرف نه هم بزوایم دا لکه صرف د US طرف نه دی چې دا داسې د دمکیانې یا دا اګریسیو ټون یا دا لینګویج چې کوم دی دا د ایران طرف نه هم دی. ایران هم بار بار دا وایي چې موږ جنگ لپاره تیار یو موږ چې کوم دی نو نه مذاکرات کوو نه دغه کوو نو لکه ایران هم اوسه پورې چې کوم هغه د سټرانګر سایډ وی په جنگ کې هغه پورټری کوي لګیا دی پریټند کوي چې موږ چې کوم دی دا جنگ ګټلې دی یا موږ ګټو لګیا یو او که موږ مذاکرات به کینو نو خپل په ټرمز باندې کینو عمدا سے ډونلډ ټرمپ یا د US ایڈمنسټریشن هم کوي لګیا دی. وجه دا دی چې که سبا له ډیل کېږي مذاکراتو ته کینی نو خپل عوامو ته دی دوه او خی چې یاره مونږ خدا نه کوله مونږ خو ګټلې او جنگ خو مونږ خپل ټرمز باندې کېناستو خپل ټرمز باندې مونږ دا چې کوم دی نو اګریمنٹ وکړو اوس که دوه ریډیلی ایکسپټ کی چې یاره مونږ کینو دا د مذاکرات کوو دغه نو هغه خپل الته په خپل ملک دن نه دوه ته فیس سیوینګ نه ملاويږي یو ریزن. بل دا چې دا US کوم دی پرټیکولرلی هغه د پریشر نه کار اخلي لګیا دی چې ایران ته یو طرف ته مذاکرات په ټیبل باندې هم راولي خو بل طرف ته هغه پریشر هم په برقرار ساتي. خو دا پالیسی چې کوم دی نو دا په لانګ ټرم کې دا نشي چلی دی چې تاسو صرف د پریشر په ذریعہ باندې تاسو هغه مذاکرات تراولي لکه دې کې پریشر سره زدا وایم چې دې کې د انسنټیوز ډیر غټ رول پلی کولی شي. تاسو انسنټیو ورکړي ایران ته صرف پریشر باندې شارټ ټرم کې تاسو کولی شي لانګ ټرم کې تاسو نشي سسټین کولی دا پیس چې کم دی نو سه انسنټیو داسې څنګه چې شیرازي صاحب خبر وکړه چې دا هغه فروزن اسټ چې کم دی $27 billion هغه تاسو انفریز کولی شي. نور څه داسې اقدامات چې هغه سره لکه چې کوم دا اعتماد سازي وشي او څه ګیو اینڈ ټیک وشي لکه هغه انګریزي کوي میکسیملیست اپروچ هغه دلته کې کار نشي کولی که US دا خیال وي چې میم زرما او هر څه زما نو داسې نه یا دوه ایکستریم پوزیشنز باندې کنه جی او جو ریالستیک نیګوشیبل ډیمانډز چې کوم دي هغه دوه د ټیبل باندې وروړي چې په کوم باندې خبره کېدی شي لکه اوس ایران دا وایي فور ایگزامپل چې مونږ لده د جنگ معاوضه دی راکړي نو اوس لکه دا هم داسې ډیمانډ دی چې لکه نه منلو $100 ارب نو لکه دا ان ریالستیک ډیمانډز نون نیګوشیبل ډیمانډز د دې نه پکار دي چې دوه سایډونه دي شاته شي وډرا شي او چې کوم ریالستیک ډیمانډز دي هغه د ټیبل باندې وروړي هغه باندې خبره وشي. شیرازي صاحب دا د کال کې 2016 کې چې کوم واقعیات لاین اپ شوي دي کنه جی غټ هغه کوم د سلیګریورس آرډر کې وګورو لکه نومبر کې میډ ټرم الیکشن دی جی تاسو ګورئ د هیلری کلینټن او د کاملا هریس بیانونه راتلل شروع شوي دي کنه جی بیا په 4 جولای د امریکې د جوړېدو 2.5 کاله پوره کېږي بعضې خلک وایي چې دې ته د ډونالډ ټرمپ سترګې دي چې په دې باندې دی څه سرپرایز ورکول غواړي او یا بیا دا ده چې په مۍ کې چې چین ته دی روان دی د امریکې صدر نو هغې نه مخکې هغه وایي چې زه به یو پیسفل سړي په طور باندې به زه چین ته ځم ځکه چین خو به ته هم څه تپوس کوي بیا که نه جي نو څنګه ګورئ د دې هر څه حالاتو واقعاتو په تناظر کې جي چې څه به کوي ټرمپ ګورئ بختمان صاحب څنګه چې مخکې مو خبره وکړه د ټرمپ دا ټایم کې کو ګوري د ټول خپل الایس سره سوای د اسرائیل او د انډیا نه غالبا ویزیبلی ښکاري داسې چې ان کانفلکټ دی او هغه یو لیاز سره په دنیا باندې اول ګوري چې خپل ټیرف امپوزیشن کو هی وانټډ ټو کاونټر چاینیز اکنامیکلی
تاسو وروسته لاړ شئ 1950s کې نو د پاوند چې کله یو د برټش امپایر یو هغه و که نه بوم و نو هاو د امریکن کاونټرډ دیټ پاوند. نن تاسو ګورئ چې چاینا لګیا دی د یان په تھرو د کرپټو په تھرو د برکس په تھرو. دس از ناٹ ا سنگل یعنی سایډډ وار که نه دا یو ملټي پرونګډ وار دی چې کم کې ټرمپ په خپل قوم پکې ور واچولی انډیو وار. یو طرف ستاسو اکنامک وار و د برکس کنټری سره د چاینا سره د رشیا سره. بل تاسو ګورئ که میډل ایسټرن مارکیټ دی وبېږي که نه it's not being dealing in petro dollar no ګوره هغه د پاوند د ډیکلاین نه پس تاسو یو petro dollar economy راوکړه. په the last 50 years they are ruling it چې په میډل ایسټ کې یا په دنیا کې کم زم کاروبار کی یا په ډالر کې وکي بیکاز ډالر ایز ا solid currency ګارنټي پرته ده. اوس هم 57% په دنیا کې لکه د ډالر پاور شته. خو اوس هغه ملکونه چې کم د ډالر د انفلوئنس لاندې وو څنګه ګوري 2022 کې all of a sudden تاسو په رشیا بین ولګولو. ویر واز رشیا د نور ملکونو ته مزدا احساس کیږي چې کله امریکا د ډالر په تھرو ما بلیک میل کوي نو وای وی شوډ بی ډیلینګ ان ډالر. صحیح. زه خپل کرنسی کې ولې ډیل نه کوم. پاکستان او د افغانستان په منځ کې کاروبار په ډالر کې ولې کیږي یا پاکستان او د بنگلاديش په منځ کې کاروبار په ډالر کې ولې کیږي. مونږ ولې انټر کنورژن یعنی کنورژن ریټ تاسو ډېر عجیب لن مثال در کوم د پاکستان اکانومي او نن موږ د IMF ته ورلد بانک مکروز ولیو چې تاسو افغانستان په لار باندې چې څومره کاروبار کوي تاسو میډیسن فرمز دي اکوپمنٹ فرمز دي تاسو سټیل انډستری دا تاسو سیمنٹ مینوفیکچررز دي دے سینډ د سټف تھرو پراپر بلټیز دا د پاکستان نه د 10 ارب روپو مال اوته. اب پیسې چې کوم راځي په ډالر کې راځي او ډالر تھرو بانکینګ چینل هم ناراضي. هغه د تورخم پلاره د چمن پلاره بورې کې راځي. اب بورې دلته تشه شي او تاسو ډالر لاړو نو مطلب تاسو چا لپاره ګټه کوي امریکایانو لا. نو د تھنګ از ناو یو هیو ټو گو اینڈ ریئلایز او دا ټرمپ غالبا یو خپل موقع ورکا د میډل ایسٹ ملکونو ته. دا څو ګوري نن سعودي عرب بالکل چاینا سره په یان کې ډیل کوي. رشیا اناونس کړ چې به زما سره څوک تیلو ډیل کوي زه په ډالر کې نه کوم په یان کې کوم. صحیح. یا میبي there is a kind of a mechanism چې موږ ګولډ کې وکړو. Russian have banned export of gold from their own country. یو سپورې کول all of a sudden یعنی دا تاسو ګورئ دا یو اوورال یو یعنی ملټي ډایمنشنل ټایپ جنگ دی چې په کوم کې امریکا ګیره ده. اوس دا ګڼم 200 کال وشو. آی تھنک موږ بار دا خبره کوو د ټرمپ په شکل کې څنګه چې ګورباچوف چې کله رالو نو اټ واز د یعنی فال اف د USSR. نو د ټرمپ په شکل کې یو ډېر قابل سړی امریکي قوم ته خدای ورکړی دی او هغه به دی انشاءالله چې کله دی ځي نو کم از کم د امریکې ډیکلاین آلموسټ شوی دی. ګوره امریکا بیس ته په زور باندې په بدماشي باندې الاسکا هغه قبضه کړې ده په پنسلوینیا وګوره کیلیفورنیا وګوره ټیکساس وګوره دا خو لکه د امریکې حصې نه وي دا کم ځای وي چانه په پیسو واغشته اوس ګرینلینډ به قبضه کوم بیا ورپسې کیوبا ته روان ګوره آخري خبره زه دا ګڼم چې پریزیډنټ ټرمپ کو د خوب نه پاسي کو پانس هی نوز وٹ هی از ډوینګ. بل دا چې کم قسم انفلوئنس په هغه باندې د هغه اسرائیلي او د زوینست لابي ده کنه دیٹ از د اونلی سپویلر او هغه به کوشش کوي چې دا پیس اډورا نشي. خو د امریکې ایز ا سپر پاور مجبوری دا چې یو فیس سیوینګ په تور باندې دلته نه اوزي. پاکستان فیس سیوینګ بیا هم ورکوي په 67 په ویتنام کې مونږ ورکړی نن ول مونږ بیا ورکو. د ویتنام رزلټ دا چې مونږ پاکستان ډسمبر شو مشرقي پاکستان ته مونږ نه لاړو. خدای دې نه کړي چې خدای دې دا نیکي ورسره کوو چې بیا به ټرمپ مونږ سره څه کوي. تاسو د پیټرو ډالر د کرنسي خبرو کړې مختصر جواب د دې راکړئ. دې سره ډایرکټلی خو دې تعلق نشته خو مونږ ګورو پاکستان کې او بیا دلته پښتونخوا کې خلک اوس په ایرانی کرنسي کې لګیا د انویسټمنټ شروع کړي چې دا څه فینومنا ده. ګورئ دا فینومنا دار تاسو ګورئ ایرانیان بار دا خبره کوي چې ایون لکه هغه ټول غټ 1 ملین ایرانی ریال جاری کو هغه تاسو ګورئ ایون لکه مطلب دا چې داغه ریشو صدا خو دلته یو د میډیا هایپ یا چې کوم مینیپولیټر مارکیټ ته هغه لګیا دی په میډل ایسٹ کې چې کوم خلک نه دي دیر آل انلیګل هونډي ډیلرز. تاسو د افغانۍ په ټایم کې هم دا ډرامه شوی اوس په دې کې هم دا کی خدا تاسو یقین وساتئ چې لکه Middle East Americans are going to lose the petrodollar economy of Middle East. This is a fact. دا جنگ کو بند شو کنه جنگ باندې موږ ډسکشن کو چې خبري خراب وي جنگ همیشه تباہ کون دی. چې کله دا جنگ ختم شو کم ځای کې به دا دنیا به کم ځای یورپ به چرته وي میډل ایسٹ به چرته وي دا ګلوبل ساوث به چرته وي انډیا به چرته وي پاکستان به چرته وي. This is now totally a ری-بلاکینګ. تاسو وګورئ چې دلته تاسو نیټو لایک
اسلامي بلاک هم جوړیږي لګیا د خبر آلموست شوی ده ترکی پاکستان ایران ایون ایران از انکلوډډ دن بیا سنټرل ایشین ریپبلکس اور سره تاسو سعودي عرب ان قطر کو دا یو بلاک جوړ شي نو یو ډونټ نیډ د امریکن سکیورټي یا هغه خواله ډی تختی لګیا دي مزید خو باغی ټرست وک نه کوي نو امریکا ایز ا یعنی سیویر لوزر اف دس وار. صحیح ډاکټر صاحب دا راته وایي د ریډ لاینز خبره بار بار کیږي. تیر هفته مونږ په دې باندې ډسکشن کړو کنه سر ریډ لاینز دي چې کله کلیر وي د مونږ کتونکو ته کنه تاسو وختي د لاجیکل د ریشنل اپروچ هم خبره وکړه. د امریکای سر ریډ لاینز دي کم چې باغ نه کمپرومایز کوي او د ایران ریډ لاینز دي ګوري فی الحال چې کم دی نو دا لاست چې کله فرست دا راوند وشو د مذاکراتو نو هغه کې که تاسو د ډونلډ ټرمپ ټویټ کتلی نو هغه ویل چې موږ په هر څه باندې اګری کو خو سوای د نیوکلیر نه. صحیح چې کوم نیوکلیر معامله ده نو هغه باندې زموږ اګریمنټ ونه شو. په دې مذاکراتو کې به هم چې کوم مین خبره به کېږي هغه په دې نیوکلیر ایشو باندې به کېږي او موږ ګورو چې دا یو هغه اردو کې وایي دیرینه مسله ده. دا لکه نننۍ مسله نه ده. د دې منځ کې د دې باندې مخکې هم د دې کمپریهنسیو ډیلز شوي دي په اوباما ټایم کې هم شوي دي بیا ډونلډ ټرمپ هغه ختم کو. نو دا نیوکلیر پروګرام چې کوم دی دا د دوه طرفونو دا مونږ ورته ویلی شو چې دا ریډ لاین دی. یو اس دا غواړي چې دا کمپلیټلی چې کوم دی نو دا دینه بیک آف شي او چې کوم انریچ یورینیم دی هغه ته مونږ واخلو. ایران به اوبویسلی هغه باندې کوشش وکړي چې مونږ سیویلین یوز دی د نیوکلیر هغه پرسنټیج باندې هغه د پاره د پکار دی مونږ سره د یو اس دوباره د یو اګریمنټ وکړي معاهده دی وکړي چې مونږ خپل د سیویل مقصد د پاره دا پروګرام خپل جاری ساتلی شو. او که تاسو ګورئ نو ماضي کې هم هغه څخه خلاف ورزي نه ده کړې. ایون IAEA چې کوم دی نو هغه هم دا ویل دي چې ایران مکمل مونږ سره چې کوم دی په دې کې مرسته کړې ده تعاون کړی دی. نو اوس دا نیوکلیر باندې به ګورو چې څومره کمپرومایز یو اس کولی شي او څومره کمپرومایز چې کوم دی نو ایران کولی شي. ولې چې اوبویسلی ایران ته هم د ټایم کې د یو اګریمنټ ضرورت شته دی. مونږ خدا وایو چې ایران چې کوم دی نو هغه جنگ له تیار دی یا ایران وایي چې مونږ هر حد پورې چې کوم دی نو هغه تلی شو او مونږ مذاکرات هم نه کوو. خو حقیقت دا دی چې که څومره ضرورت دی ټایم کې امریکې ته د مذاکراتو دی مکه عمره ضرورت ایران ته هم دی. اوس دا سپیشلی چې کله یو اس دا بلاکډ شروع کو د سټریټ اف هورموز نو دی نه اوس ایران ته ډېر مسایل پیدا شوي. لکه سٹارټ کې خو دا سټریټجي ډېره کامیاب ښکارېده چې دی چې کله سټریټ اف هورموز والا سټریټجي اډاپټ کړه ایران نو دنیا وکتل چې یاره دا خو دې سره د نیوکلیر ویپن نه هم زیات یو غټ هتیار د لاس کې راغی. خو الټیمیټلی اوس دا پروف کېږي لګیا دی چې دا پالیسی په لانګ ټرم کې د ایران خلاف هم تلی شي. ولې چې جی بلاکډ دا کنټینیو یو اس ساتي نو انلایک میډل ایسټرن کنټریز ایران سره د خپل آیل ایکسپورټ کولو دپاره بل څه داسې پایپ لاین یا داسې لاره نشته. میډل ایسټرن کنټریز چې کوم دي هغه پایپ لاین په تھرو باندې خپل آیل ایکسپورټ کوي. ایران په دکه چې کوم دی یو لاره دی دا سمندر والا چې په دې باندې خپل آیل ایکسپورټ کوي او که دا بلاکډ کنټینیو شو نو ایران دپاره هم فیوچر کې ډېر زیات اکنامک مسلې پیدا کېدی شي. نو ایران هم دا غواړي چې اګریمنټ وشي ټاکس وشي او دا جنګ بندي وشي. نو اوس کتل دا غواړي چې څومره خپل چې کوم هغه سختګیر سټانس دی هغې نه څومره شاته راځي دوانه. شیرازي صاحب د پاکستان په دې هر څه کې چې کوم کردار او شروع کې موږ دا خبره کوله که نه جي چې دا ډېر یو غټ چیلنج خو پاکستان دا په اپورچونټي کې ځان دپاره بدل کو که نه جي. بیا چې پاکستان ډیپلومیټیکلی څنګه ډیل کو دغه دواړه ملکونه کېنول اسلام آباد کې یو بل ته مخامخ کړل خبرې وشوې او ډېر 40 کاله پس که نه جي دا خو ټولې دنیا ومنله. وختي څنګه ډاکټر صاحب وفرمایل چې فیلډ مارشل صاحب ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون هم وکړو که نه جي. خو که خدای نخواسته ادر وی اراوند څه کېږي نو پاکستان دپاره بیا دې کې رسکس او چیلنجز څومره دي جي که دا نه کېږي نو بیا به څه کوو. ګوره جي زما په خیال پاکستان دپاره هېڅ رسک نشته. یو خبره ویزیبلی که ګوره ایرانیز ټرسټ یو امریکاز ټرسټ یو. صحیح. او دې کې څه لکه ما ته نه ښکاري چې څنګه سو کالډ
میډل ایست ایکسپرټس او دلته خو دومره ایکسپرټس دي چې بس کاڼې ډېر زیات دي. ایکسپرټ اوس خو دې جنګ خو نور هم پیدا کړی دومره زیات ایکسپرټ شو چې ټول اوس کله ټي وي ګورم په خپل پریشان شم چیرې مطلب دا ده چې ایکسپرټس سونه ډېر دي. یو خبره تاسو وختي خبرې سره ما اډ کوله د یورینیم انریچمنټ خلک لکه دا سوچ نه کوي چې ایران نیوکلیر پاور چا جوړ کړی دا څه پته ده دا امریکای خپل جوړ کړو. صحیح. یعنی موږ ورته نیکسن ډاکټراین وایو په 1967 70 کې تاسو نیوکلیر ریاکټر هم ایران لور کو چې ته پیسفل انرژي پرپسز د پاره اټم فار پیس نارا وسه اټم فار پیس او 550 کیلوګرام انریچ یورینیم امریکای ورکل او چې کوم التا یعنی ماسچسټرز چې کوم انسټیټیوټ ته په هغه کې ایرانی ساينسدانان ټرین شو نو 650 کیلوګرام دی کنه جی مخکې 550 خو امریکایانو خپل ور کړی دی په 1970s کې چې کله د یعنی زمونږ شهنشاه پهلوي صاحب چې کله دلته حکومت کولو باوجود د دې چې ایران د دنیا د ټولو نه غټ آیل پروډوسینګ ملک دی او د هغې د انرژي دپاره وي دا ورکول چې د پیسفل پرپسز ګورې زه خبره کوم امریکنز دا ټایم چې کوم دی کامیابیږي که نه کامیابیږي پرابلم دا دی که آیا امریکا دلته راځي ایز امریکن فرسټ په بنیاد باندې او مذاکرات کوي نو بیا کامیابیږي که هغه وایي چې اسرائیل فرسټ هغه ډېر حده پورې دا میت ختم شو په خپله امریکن قوم را پاسېدلی دی ریپبلیکن ډیموکریټ باوجود د دې چې دا ټول د هغه اسرائیلي لابي یا د زوینست لابي خبره کوو د هغې پیداوار دي. تاسو په خیال کې د وایس پریزیډنټ صاحب څه موده مخکې تاسو د ټرمپ خلاف بیانات کتل تاسو بیا د مارکو روبیو سټیټمنټ کتلی دي تاسو هم دغه پیټ هیګزت غونتې وار مونګر دی د تاسو سټیټمنټ د ټرمپ باره کې کتلی دي خو when it comes to interest and American Parliament or American policy makers they are serving the Zionist state دا د یو پاگل غونتې سړي د هغه نوم نیتنیاهو دی دا د هغه انډر کار کوي نو که فرض که دې انګل سردي راځي نو زما په خیال کې ټاکس به کامیابیږي نه بله خبره ده که کوم تھریټنینګ ټون دی د نیتنیاهو اوس خو هغه ترکي ته وایي تا سره به مو ګورم پاکستان ته وایي تا سره به مو ګورم خو یو ضرور ذهن کې ساتل پکار دي چې اوس د پاکستان د میزایل رینج چې کوم دی نو هغه 2300 کیلومیټر نه دی اوس تل اویو نه دا تقریبا 600 نه 900 کیلومیټر پورې پاتې شو چې کله نه موږ سعود ایر بیس باندې انسټال شوي وو ولې چې سعودیز افیشلی کنفرم چې هغه د پاکستان د نیوکلیر امبریلې لاندې دي او دا کم موږ چې ګڼو کنه چې د مسلمان ملکونو د سکیورټي بلاک جوړیږي نو هغه د ایران خلاف نه دی ګورې صحیح هغه ډیفینیټلی د اسرائیل خلاف دی تاسو دا نن یاد وساتئ که دا جنگ بند شو او دا پیس ټاک شو خدای مکه دا جنگ ایکسپینډ هم شو د الټیمیټ ریزلټ از چې امریکنز are no more in Middle East. صحیح او دا به تاسو ګڼئ چې China is likely to be a coming super power in the next 4-5 years. ډاکټر صاحب مختصر دا وخت ختم شو د دنیا معیشت چې بیا د پاکستان معیشت راتلونکو ورځو کې کم ځای ګوري دا هم یو غټه مسله خو ده که نه چې د پټرولو په وجه او چې د جنګ نه چې کوم ټولو نه غټ نقصان شوی دی په دنیا کې هغه مونږ ګورو چې دا معاشي مسایل چې کوم دی هغه جوړ شوي دي نه صرف پاکستان غونډې کې واړه ملکونو ته بلکې یورپ غونډې کې کنټریز استرالیا کې پریشانه شوې ده ټول دنیا ته چې کوم دی نو دا مسلې پیدا شوي دي نو ضرورت اوس دا دی چې کوم پارټیز دي هغه دی لږ د دغه نه کار واخلي خپل سینسز نه کار واخلي او بجای دی نه چې دا نور پروان کېږي دا جګړه چې کوم ده نو دا چې څومره زر په اګریمنټ باندې راځي په کانټریکټ باندې راځي نو زما خیال دی چې عمره به ښیي معیشت دپاره به هم ښیي او سکیورټي دپاره به هم د دنیا صحیح دی یو خو ګرانو کتونکو موږ خبره وکړه او دا وخت چې موږ اوس د دې ځای پروګرام ختمو د دې ځای نه پاسو نو امریکا کې به سهار شوی یا لږه شیبه پس پالته کې سهار شي او تمه ده د ټولې نړۍ ورته سترګې دي چې ډونالډ ټرمپ صاحب چې کله پاسي او د پاکستان فیلډ مارشل ورسره خبرې هم شوي دي نو د هغې تازه بیان ته سترګې دي ځکه چې کله ایران مذاکراتو دپاره راتګ نه انکار وکړو نن نو بیا د پاکستان فیلډ مارشل یو ځلې بیا واشنګټن ته ټلیفون وکړو امریکې صدر سره خبره وکړه او هغوی ورته دا تسله ورکړې ده چې موږ به دا بلاکیډ یا دا چې کوم خبره ده په دې باندې به دا به موږ ریویو کوو یو نظرثاني به پې هم کوو الله دې وکړي چې داسې وشي بیا پاکستان کې چونکې سبا دغه مذاکراتو دویم دور یا دویمه مرحله کیدونکې ده د کمې دپاره چې اډوانس پارټیانې چې کومې دي هغه را رسېدلي دي او دغه تمه هم څرګندېږي په انټرنیشنل میډیا کې هم په دې باندې خبرې روانې دي که چېرې ایران او امریکا یو معاهدې ته رسي نو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ به په خپل راځي دا به ساین کوي او دغه به
اعلانوي نو دغه به هم نه صرف د ایران او امریکې دپاره د دنیا دپاره بلکې د پاکستان دپاره یوه لویه خبره یې لا دې وکړي چې دغه دواړه ملکونه یو داسې معاهدې ته ورسي چې جنګ هم بند شي د چې کوم خلک په دې کې په نښه کېږي وجلې کېږي هغه هم بچ شي او دغسې د نړۍ او بیا خاص کر د سیمې او د پاکستان معیشت چې کوم دی هغه هم مستحکم شي او زموږ او ستاسو ژوندونونه ورسره هم چې دی هغه ښه شي. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو د راتګ جي شیرازي صاحب ستاسو هم ډېره مننه کوو او ګرانو کتونکو ستاسو مننه کوو. الله په امان.